مستثنا د باب استفعال نه ده استثنا یستثني استثناء او د دې مجرد د نصر او ضربه دواړو نه راځي ثنا یثنو او ثنا یثني په معنا د اړولو سره ثنوت عنال الفرس ما د اس واګې واړولې یا ثنیتو ثنوتو ثنیتو دواړه ده نو ثنی په لغت کې اړولو ته وایي مستثنا ته مستثنا ته کوي چې دی الا هغه مخکنی حکم د مستثنا نه واړولو جاءني القوم راغلو ما تقوم تقوم کې خو زید هم داخل له تاوی الا زیدن نو د جاء حکم چې کوم قوم ته ثابت هغه دی د زید نه واړولو چې نه دی نه دی راغلی نو مستثنا ته ځکه مستثنا وایي چې دا د مخکني حکم نه اړولې شوي ده دا د مخکني حکم نه اړولې شوي ده نو ثنی په لغت کې صرف ته ویل کېدی شي ثنیت عنان الفرس ما د اس واګې چې کوم نه هغه واړولې ثنیون د پړي لړ ته هم وایي لړ ته لړ پېژنې یو پړی چې د دو لړو نه جوړي نو هر لړ ته هغه ثنیون ویل کېدی شي وثنیاه فی الید شاعر وایي ځکه هغه لړ د بل لړ نه تاویږي را تاویږي زمیندار چې پړی جوړی نو یو دا لړ دی خپل یو بل نه باقاعده تاوی هغې ته ثنیون وایي یو لړ ته هغه اړولی را اړولی شي مستثنا یو لفظ دی یذکرو چې دا به ذکر کېږي بعد الا پس ته الا نه و اخواتها تمام منصوبات ته ووتل ځکه د الا نه پس نه مفعول مطلق را دي نه مفعول به او نه بل مفعول او نه تمید را دي او نه حال را دي او نه اسم د انه وغیره وغیره ټول ته ووتل یذکرو دا به ذکر کېږي بعد الا و اخواتها او د الا چې کوم اشباه دي چې هغه لیسه دی غیرو دی او دارنګې خلا او عدا او ما خلا او ما عدا بلا کلمات دي دې ته مستثنا ویل کېدی شي چې هغه به ذکر کېږي پس ته الا نه و اخواتها او امثال د الا چې هغه لیسه دی غیرو دی سوا دی او دارنګې خلا او عدا دی او دا به ولې ذکر کې لیعلما چې دا خبره معلومه کړی شي انه لا ينسب الیه چې نسبت نشي کېدی دی مستثنا ته ما د هغه حکم نسب الى ما قبلها چې د الا نه ما قبل ته کوم ثابت دی جان القوم کې قوم ته مجیت ثابت دی دی الا دا ثابته کا چې حکم د مجیت چې کوم قوم ته ثابت دی هغه زید ته نه دی ثابت هغه زید ته نه دی ثابت لیعلما انه لا ينسب الیه چې منسوب نه دی دغه مستثنا ته ما هغه حکم نسب چې هغه منسوب دی الی ما قبلها ما قبل ته دا دې دپاره موږ د الا نه پس ذکر کړ وهو او دا مستثنا چې دا علی قسمین په دوه قسمه ده دا مستثنا په دوه قسمه ده متصلین یو مستثنا متصله ده دا متصلین مجرور دی ځکه چې دا بدل دی د قسمین نه او اعراب د بدل د مبدل منه په شانی نو دا متصلین بدل دی په ترکیب کې د چا نه د قسمین نه یا متصل مرفوع کا او خبرې که د پاره د مبتدا محذوفي احدهما متصل یو پکې مستثنا متصله ده نو یا متصلین مجرور وایا نو بدل که د قسمین نه نو اعراب د بدل او د مبدل منه یو وي تاسو نه حمیر کې د بدل اقسام ویلو د بدل اقسام ویلو کنه کم کمو شابه وی ټول ته یاد دی ماشاءالله بدل کل جانی زید اخوک بدل بعض ضربت زیدا راسه سر میں والو بدل اشتمال سلب زید صوبه بدل غلط جاء زید حمار نالک زید نو هغه حمار داسې غلط شوی نو یا دا متصلون کا او خبر کا د پاره د مبتدا محذوفی احدهما متصل یو مستثنا متصل ده مستثنا متصل مقدمه کا ځکه چې دا اصل له په باب د استثناء کې دا اصل له په باب د استثناء کې
وهو ما اخرج عن متعدد مستثنا متصل هغه ده چې دا خارجه کړی شوي وي د متعدد نه. مصنف د مستثنا متصل تعریف هم کوي او د منقطع هم درته کوي، ځکه چې هره مستثنا ځان ته بېل بېل حکمونه لري، نو چې وی پیژنې نو هله به حکم هم بیا پیژنې، چونکې د مستثنا هر یو قسم ځان ته مستقل حکمونه لري، نو ځکه یې درته تعریف کوي چې طالب بیا پیژني. نو وهو دا مستثنا متصله چې دا ما هغه اسم دی اخرجا چې دا به خارج کړی شوی ان متعددن د متعدد نه، او متعدد عام دی چې لفظا مذکوري او که تقدیرنی. متعدد عام دی چې په لفظ کې راغلی لکه جاءني القوم الا زیدن، نو القوم متعدد دی. جاءني الطلبة راغلیو طالبان، تمام طالبان راغلیو الا عبدالقهار، عبدالقهار پکې نو راغلی، نو الطلبة متعدد دي، تاسو ټولو ته طالبان ویلی شي، نو د متعدد نه مو یو طالب وویستو. یا دا چې هغه متعدد تقدیرنی، لکه یو طالب وی ما جاءني الا زید، ما جاءني نو راغلی ما ته مگر زید، متعدد کم دی؟ مقدر دی. اصل کې ده ما جاءني احد الا زید، نو متعدد په لفظ کې نه راغلی لیکن په معنا کې ملحوظ دی. نو دا ما جاءني الا زید معنا څه شوه؟ ما جاءني احد الا زید، نو هغه متعدد عام دی چې په لفظ کې مذکوري او که مقدري. نو چې مذکوري جاءني القوم الا زیدا، او که مقدري نو ما جاءني الا زید، ما جاءني الا زید، نو تقدیر د عبارت ما جاءني احد الا زید. او دا متعدد عام دی چې دا متعدد باعتبار الجزئیات یا باعتبار الاجزاوی، یو جزئی دی یو جز دی، یو جزئی دی او یو چې کمدنو جز دی. نو تعدد عام دی چې تعدد په اعتبار د جزئیاتو سره وي، لکه یو طالب وایي چې جاء القوم الا زیدن، نو دا قوم بلا جزئیات دي، په قوم کې زید دی، عمر دی، بکر دی، خالد دی، والد دی، ماجد دی، دا تمامی جزئیات دي. نو لکه په قوم کې تعدد باعتبار الجزئیات دی. الجزئیات جزئی پیژنې، جزئی هغې ته وایي چې یوازې هغې باندې کلي صادقېږي. زید انسان، عمر انسان، انسان پہ صادقی که نه صادقیږي. یا دا چې هغه متعدد باعتبار الاجزاوي، لکه یو طالب داسې وایي چې ضربت زیدا الا رأسه، ضربت زیدا الا رأسه، زید مې ورو صرف سر مې ورته پریښی و، نور مې هر دی ورته والی، یاره سر باندې مې نه ونه مې منډې شي. ادبن والو کې بیا به سر نه وی، دې وجه نه د بدن هر دی مې ورته والی، خو سر مې ورته پریښی دی. نو الله کې زید کې تعدد باعتبار الاجزاء دی، ځکه انسان کې بلا اجزاء دي، لاسونه دي، خپې دي، سترګې دي، پوزه ده، خوله ده، سر دی. نو زید متعدد باعتبار الاجزاء دی، زید متعدد باعتبار. یا یو طالب وی اکلت السمکة الا راسها، مې مې خوړلی لیکن سر مې پرېښودو، نو مې کې خو بلا څیزونه دي لیکن سر مې پرېښودو. نو متعدد عام دی چې باعتبار الجزئیات او که باعتبار جز هغې ته وایي چې یوازې هغې باندې کل نه صادقېږي. په جز باندې کل یو طالب داسې ویلی شي چې ید زید، دا لاس زید دی، یوازې لاس ته زید ویلی شي. یا رأس زید زید، د سر د زید دا سر دی. نه ټول اجزا چې جمع کړي، الرأس والیدان والرجلان والبطن والظهر زید، دا ټول مجموع من دینه یو زید جوړ. دا په مجموع اجزا باندې کل بیا صادقېږي، لیکن یو جز باندې کل نه صادقېږي. چا یوازې پوي ته څوک نه وایي، او نه یوازې پاڼې ته وایي، نه یوازې چینو ته اوبو ته وایي، بلکې دا څلور واړه چې جمع شي نو کل تی جوړ شي. کل نو د کل اطلاق په یو څیز باندې په یو جز نه کېږي، لیکن د کلي اطلاق په یو جزي باندې کېږي. نو متعدد عام دی چې هغه به اعتبار الجزئیات متعددي یا به اعتبار الاجزاء.
نو ما اخرجا چې کوم رایسته شوی د متعدد نو متعدد عام دی چې متعدد به اعتبار الجزئیات وي یا متعدد به اعتبار که پرچه کې درته راغی چې مثل مثالا واحدا للمستثنى المستخرج من المتعدد باعتبار الجزئيات باعتبار نبابا جان القوم إلا ذيذا أو كذا مثل لنا مثالا واحدا للمستثنى المستخرج من متعدد باعتبار الأجزاء ضربت زيدا إلا رأسه يا أكلت السمكة إلا رأسها أكلت السمكة إلا رأسها مثال به بیادار آڑی او دیوئی چی ومنقطع او بلا مستثنا منقطع دا او دیتا مستثنا منفصلا وی دا دی دو نمونه دی دا مخکنه یو نمو مستثنا متصله او دا دی دو نمونه دی سوک ورطا مستثنا منقطع وی او سوک ورطا مستثنا لك جاء القوم إلا حمارا او دی کی اختلاف تے مستثنا متصل و منقطع کی سو کوئی مستثنا متصل آگئی تا وی چی مستثنا دا جنس تا مستثنا منه نوی لکا زید دا جنس تا قوم ندے او مستثنا منقطع آگئی تا وی چی مستثنا دا جنس دا مستثنا منه ننوی لکا حمار دا قوم ندے جان القوم الا حمارا كده حمارا مستثنى منقطع ده ځکه چې حمار د جنس ته حمار نه ده حمار د جنس ته قوم نه ده قوم هو من له الرجلان قوم خو من له د دوه خپو سړي ته انسان وي او حمار ګل خو ذات القوائم الاربعه اخو چوپایه ده چوپایه څلور خپې لري چوپایه ورته وي نو دی وجنه جان القوم الا حمارا کدا مستثنا منقطع شو بعد وی نا مستثنا متصل آگئی تو چې د متعدد نه مرائس تی متعدد کې داخله وا نو بیا متخارجه کا او منقطع آگئی تو وی چې په ما قبل کې داخله نوي په ما قبل کې په حکم کې داخله نوي په ما قبل خوا د جنس نوي او کنوي خوا د جنس نوي هغه په حکم کې هغه که حکم کې داخله وا او نو لیکن دا مخکنی معنی آسانه ده طالب ته دغه یو معنی هم ډیره ده چې زده کړي چې مستثنا متصل هغې ته وایي چې د جنس د مستثنا منه نه وي زید د جنس ته قوم نه دی او منقطع هغې ته وایي چې د جنس د مستثنا منه نه وي لکه حمار د جنس ته قوم نه دی دی وایي چې ومنقطع د منقطع بل نوم څه دی مستثنا منفصله وهو المذكور بعد إلا وأخواتها لكن غير مخرج عن متعدد دا بدا متعدد ننی راوتی ذکر چې دا په متعدد کې داخله نه ده نو خروج دا فرع د دخول لچ یو شی ما قبل کې داخل نی نو بیا به خارجه لعدم دخوله في المستثنى منه لك جاءني القوم إلا حمارا جان القوم الا حمارا الکل جان القوم الا دیدن ترکیب بسنگ کے طالبہ د جان القوم الا دیدن ترکیب بدا سے کہ جاء صیغہ دا واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی معلوم نون وقایہ دا نون وقایہ دے دیتا نون وقایہ والے وئی چدا آخر دا فعل دا کسرین بچکی وقایہ قیمانا بچکول ساده کتاب دی دو وزرو ته وقایه وي هلکه کتاب ته دی وقایې لګولې دي ځکه چې دا کتاب د شلیدو نه بچ کوي او کابلیان ورته وزرې وایي د ما دې کتاب ته خو لږې وزرې ولګو وزر سره مارغه مضبوطي وعلى کل حال دی نون ته نون وقایه وایي ځکه چې دا آخر د فعل د کسرې نه یې د متکلم خو تقاضا د کسرې د ما قبل کوي په فعل باندې خو کسره نه راځي نو نون مو دې دپاره راوړلو نو جاء صيغه واحد مذکر غائب باس اثبات فعل ماضی او نون وقایہ او یہ ضمیر د متکلم محلا منصوب مفعول به محلا منصوب ځکه مبنیاتو کې اعراب محلی وي دی په محل د نصب کې راغلی اعراب په مبني باندې نه راځي نو ځکه موږ په
وایو چې یې ضمیر د متکلم محلن منصوب یعنی په محل نسب کې راغلی دی دا مفعول به شو او القوم مستثنى منه الا حرف استثناء او زیدا مستثنى منه سره د مستثنانا فاعل د جاء شو او فعل سره د فاعل او سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه شولا تو کا ترکیب پزور وایا ارفع صوتك يا شيخ جاء فعل دون وقاية يا ضمير المتكلم محلا منصوب مفعول به القوم مستثنى منه الا حرف استثناء او زيدا مستثنى او مستثنى منه سره د مستثنانا دا فاعل شو دا جاء د پاره جاء سره د فاعل سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه اوس په عبد القهار وي جاء فعل نون الوقاية یہ ضمیر د متکلم محلا منصوب مفعول به القوم مستثنى منه الا حرف استثناء او زیدا مستثنى منه سره د مستثنانا فاعل جاء شو او فعل سره د فاعل سره د مفعول به جمله فعلیه خبریه شولا او جاءني القوم الا حمارا ترکیب توکا جاءني القوم الا حمارا ترکیب توکا یہ ضمیر د متکلم محلا منصوب مفعول به القوم الا حرف استثناء حمارا مستثنى منه سره د مستثنانا فاعل لجا شو ما شاء الله ترکیبونه لګ یادوي ترکیبونه ډیر خي بس تنن دمره کافی ده